ابو طالب سے بیمار شو دسی بیمار شو چې د دغه بیماری کې بیا د داړو وفات شو دغه بیماری نه جوړ نشو چونکه دغه دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین تبا کافرانو ډیر تکلیفونه رسول چې کله بیمار شو نو چې هغه ژوندی وو برابر جدي به تکلیفونه رسول نه ابو طالب سیبا دفاع کوله د خپل ورواره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه سره په هر سختۍ کې ولاړو او د هر چاته پته ده اگر چې ابو طالب ایمان نه دی راوړی کافر د دنیا نه تللی دی خو د نبی علیه السلام سره ډیر محبت او ډیر زیات په مینو د نبی علیه السلام قدر او اهمیت د ابو طالب په زړه کې وو د مخکې ایمان نه راوړي خو په هر سخته کې به د خپل ورواره سره څنګ په څنګ باندې ولاړو چې دې کله بیمار شو داسې بیمار شو چې بیا په دغه بیماری کې د داړو وفات شو نو ابو سفیان دی ابو جهل دی کوم چې د قریشو سردارانو دی مشوره وکړله چې یاره ابو طالب چې کله وفات شي او دی مړ شي دنیا نه لاړ شي نو کو بیا موږ نبی علیه السلام علیه بالله قتل کو نو خلق برا باندې بد ویږي تر کمې پورې تر ژوندی وو نو ورواره ته ولا چا څه نه وي تاسو یې ورواره ته ولا څه نه وي خو چې کله هغه وفات شو د دې وجې نه د هغه د ویرې نه چې کله هغه وفات شو نو تاسو راولګېد ورواره خو ولا قتل کو نو خلک براله پیغور راکړي نو راځي چې لړ شو د ابو طالب په مخ کې د هغه سره یو فیصله کن خبره نو ابو سفیان او ابو جهل او دغه رنګ عمر بن عاص رضی الله عنه دی له مسلمان شوی نو دی لاړل او هلته کې بل یو کس یې وکتو مطلب دغه کس نوم هغه ته وی چې ته ورشه او د ابو طالب صاحب نه ټیم راواخله نو هغه لاړو د ابو طالب صاحب نه ټیم راواغستو چې ټیم یې راواغستو دا سرداران لاړو د ابو طالب صاحب سره کېناستل ورته وی چې ستا د ورواره زمونږ د بوتانو پسې رد بد وي او دې زمونږ د بوتانو خدایانو پسې خبرې کوي نو داسې کار وکړه د ورواره دې پوهه که دې راوغواړه ابو طالب صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښت چې که نبی علیه السلام کله راغی دي ته څه مسله ده د سردارانو ورته وي داسې کار دی چې ته به زمونږ په خدایانو پسې بد نه وای او مونږ به ستا په خدای پسې بد نه وایو نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې بالکل ټیک خبره ده خو که تاسو زما یوه خبره منئ زه تاسو ته یو کلمه ښودل غواړم که تاسو چېرې هغه کلمه وویله هغه کلمه مو قبوله کړله نو ټول عرب باندې به ستاسو حکومت وي تاسو به د ټول عرب مالکان یې او عجم چې څومره دي نو هغه به ستاسو تابعدار هغه به هم ستاسو تابع وي نو ابو جهل وی ته خو یو کلمه وای راته وای زه لس کلمې وایم د دې دپاره چې دا ټول عرب زما غلامان شي او زما په ټول عرب باندې حکومت راشي زه لس کلمې وایم نو نبی علیه السلام ته وفرمیل قل لا اله الا الله لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله تاسو ټول لا اله الا الله وای نو بس ټول پاسېدل غوسه شو نو ابو طالب صاحب نبی علیه السلام ته ورواره بل خبره کو دی هغه ورته وکړه ځکه دا خلک چې دی سرداران دي ستا د دې کلمې نه یریږي نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل ما سره بله کلمه بله خبره نشته زما هم دقه خبره ده کو دي زما په لاسو کې نور او دا اسمان چې کوم دی کېدي زما په دې لاس کې بیا به هم زه دې خبره ونه منم زما دقه یو خبره ده که دا مني نو ټیک ده که دا نه مني بیا ټیک چې په دې باندې کار ونه شو ابو جهل د سردارانو نبی علیه السلام ته ووی چې ته زمونږ د خدایانو پسې بد رد وی د دې نه نه منې کېږي نو کوم رب چې ته پیغمبر جوړ کړی را لېږلی موږ به هغه پسې بد وایو هغه پسې به والعیاذ بالله کنزل کړو دوی به هم چې کوم دی ستاسو صحیح خدای ته چې کوم دی کنزل وکړي نو مخې ته آیاتونو کې نبی علیه السلام مخاطب شوی دی اتبع ته اتباع کوه ما اوحي الیک من ربک دغه رنګې وما جعلناک علیهم حفیظا وما انت علیهم بوکیل دې ټولو آیاتونو کې نبی علیه السلام ته مخامخ خطاب دی نبی علیه السلام مخاطب کړی دی او دلته کې ولا تسبوا الذین تاسو کنزل مه کوئ نبی علیه السلام چرته په خپل عمر کې په ټوله زندګۍ کې کنزل خو نه د کنزلو شکل چې تم نه دی اختیار کړی خو شاید چې صحابه کرامو کې هغې د دې بوتانو باره کې صحابه کرامو کې بعضې صحابه کرامو د دې بوتانو په باره کې سخت الفاظ استعمال کړي هغې هم کنزل نه دي کړي سخت الفاظ استعمال کړي نو د دې وجې نه نبی علیه السلام ته یوازې خطاب ونه شو ځکه نبی علیه السلام ته کنزلو شکل نه دی اختیار کړی او بیا هم نبی علیه السلام ته وایي چې ته کنزل مه کوه نو په ته سره ورته خطاب ونه شو تاسو کنزل مه کوئ نو بیا به نبی علیه السلام خفه کېدو نو د دې وجې نه نبی علیه السلام ته
مخاطب نشو بلکې ټول صحابه کرام مخاطب شو ټول مسلمانان چې تاسو چې کوم دې کنزل مکوئ د دې معبودان باطل او په نابودیا سره به تکنزلو کی نو دلته کې اوس کو دا سوال سوګو کی صحابه کرامو دوی تاسو د سم وایي چې زه الله ما زما په هر چیز باندې قدرت دی زه قادرم په هر چیز باندې صحابه کرامو دوی زړه کې دا خیال مراولای چې ګودي چرته ما ته کنزلو کې زه فورن غر کم زه د څه کول شم الله کول شي دسه چې دې څنګه کنزل کړي وي خبره خله کې پاتې شي الله غر کړي وي خو الله فرمایي کذالک زینا دغه رنګ مون خسته کړی دي لكل امه هر فرقه ته عملهم دغه عملونه د دنیا دار الامتحان ده دار الابتلاء ده دار امتحان ځای دی دا د بدلی ځای نه دار الجزا نه دی د بدلی ځای نه دی نو د دې وجنه زه کو دسه کېدل یو سړي ګناه کول الله فورن هلاکولې نو بیا خو د دنیا امتحان نه پاتې کېدو بیا به هر سړي ایمان راوړو خدا چل خو پدې کې چې الله ته مهلت ورکي نو دی ویزه خپل عمل کوم بل په خپل کفر کې مبتلا دی غوي خپل عمل کوم دا خپل عمل خپل د دې وجه نه ښکاری چې لا جزا سزا خو ملو شوی نه دي کنه هغه ورستو دي دا خو امتحان دی امتحانی حال کې خو ډایرکټ چې کوم دی نتیجه نه وټ کیږي رزلټ نه وټ کیږي امتحان ورګي دغه نو ورستو ته بیا چې کوم دی د پاس او د فیل او د خو د بد نمبر پته لګي نو دک شند دنیا دار الامتحان دی الله وی چې زه دې کول شم خو دې کوم نه پدې خپکیږم مې صحابو ته وي کوم عملونه کول دا غي سزا بوته الله بیا ال تک ورګي خو دنیا کې ورته دی وجه نه ورګي چې بیا د دنیا دار الامتحان دا د امتحان زی بیا نه پاتې کیږي بیا خو امتحان نه پاتې کیږي ایمان بالغیب نه پاتې کیږي نو د دې وجه نه الله پاک جل شانه ته تلوار مکوای